ستاسو په دون استقبال کې او په داسې استقبال کې چې په لالکانه کې زمونږ نرداري صاحب واوري او په بنیغانه کې چې کوم زمونږ یو کرم خان واوري داسې استقبال به کوو انشاءالله ټول به خوښ چې پښتون ته ودرېږي او تاسو د لاسونو په کار کې زه خواست کوم زمونږ د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمین جناب سکندر حیات خان شیرپو صاحب قومي وطن پارټي قدم بڑھاؤ لیڈر ہمارا لیڈر ہمارا ہم سب کا پیارا ہم سب کا بھائی گنجی کا بیٹا سرحد کا بیٹا اولاد کا بیٹا نہ جھکنے والا نہ بکنے والا نہ مٹنے والا میرے دل پہ لگ گئے میرے جسم پہ لگ گئے میرے قبر پہ لگ گئے یاد کر دے کے تکرار کر دے کے کر دے کے میدان میں ہے ہم نکل کے دکھاؤ نکل کے دکھاؤ چمتے کیوں ہو تم قومی وطن پارٹی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جلسہ زموږ د ویلیج کونسل چیرمین ګلناظر خان په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د صوبایي کونسل ممبر سابقه ډسټرکټ ممبر میرامان خان په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ ¿Quién es? ¿Quién es? د قومي وطن پارټۍ د ضلعي جنرال سیکرټري مفتي افتخار صاحب د حلقه پی کے 56 چیرمین جاوید حسین خان د قومي وطن پارټۍ د ضلعي انفارمیشن سیکرټري عاشق خان د حلقه 57 چیرمین او سابقه تحصیل ناظم یحیی جان خان دوست محمد علی صاحب آفتاب تحصیل ممبر سابقه او زما د اسارنیدی یونین کونسل د ګلاباد د کلي او د تنګي تحصیل د پارټۍ مشرانو عزتمندو السلام علیکم زه ټولو کې اول خو دا خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو د لخوا نن چې کوم ګڼ شمېر عزتمند مشران موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو خصوصا په هغې کې پایندهګل حاجي صاحب اقبال حاجي صاحب روح الامین خان او د هغوی سره چې ګڼ شمېر نور عزتمند مشران شامل شو هغوی ته په پارټۍ کې په شمولیت باندې هرکلی وایم
او دا یقینداني ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده انشاءالله یو ځای به د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجہد به کوو به او انشاءالله دا کام به د ترقۍ په لار روان وبه عزتمندو ما نه مخکې نزار خان هم خبرې وکړې اقبال هم خبرې وکړې نورو ملګرو هم خبرې وکړې نن که موږ وګورو دا ډېر شارټ نوټس باندې موږ دا پروګرام راغوښتی او دا د دې یو مینه وه ځکه چې نن نه تقریبا میاشت مخکې هم دوی راغلي وو هغه وخت کې دعوت راکړی و خو څه زما مصروفیات وو هغه وخت سره دا پروګرام ونه شو نن د 2 ورځو په نوټس باندې موږ دا پروګرام راغوښتلو او په دې کې چې کوم طریقې سره تاسو ټول رانه شریک شوئ خصوصا د ګل آباد خلک ووتل نو زه په دې باندې ستاسو ډېر زیات مشکور یم او ډېره دا اندازه کېږي چې د خلکو سترګې قومي وطن پارټۍ اړخته دي د خلکو تمې د جناب ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو نه دي او د دې علاقې خلک که څوک یو قیادت مني هغه صرف و صرف د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو مني ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو قومی وطن پارٹی کارکنان قومی وطن پارٹی کني نن نه حکومت شته نه منبرۍ شته خو د حکومت پارټو سره څوک نه شاملېږي د نورو پارټو سره څوک نه شاملېږي قومي وطن پارټۍ کې ځکه شمولیتونه کېږي چې خلک دا ګڼي چې د دې پښتنو صحیح نمایندګي چې ده هغه واحد قومي وطن پارټي کوي او انشاءالله دا ول موږ یقینداني ورکوو چې څنګه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د دې قوم رهنمایي کړې وه څنګه چې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو رهنمایي کوي دغه شان چې به د قومي وطن پارټۍ هر کارکن به د دې قوم رهنمایي به کوي عزتمندو د تحریک انصاف د حکومت 15 میاشتې تېرې شوې حکومت نه مخکې دوی به دا دعوې کولې چې موږ سره د هر مسلې حل شته د دې د مشر به بار بار دعوې چې چونکې د ملک ته صحیح قیادت پرې ملو شوې د دې نورو پارټو قیادت چې دی هغه کرپټ دي هغوی هغه لحاظ سره خپل مفادات ته ګوري د قوم مفادات ته نه ګوري او چې کله تاسو وزیر اعظم په کرسۍ باندې صحیح کس کېنوئ ټول ملک به ټیک شي او هر یو شی به ټیک روان شي او دا به بار بار وی چې بره ته ټیک ده د لاندې او په خپله هر څه ټیکېږي او د دې ټولو مسلو حل په دې کې دی چې تحریک انصاف له عمران خان په دغې کرسۍ باندې کېنوئ دې د الیکشن نه مخکې د 1 کروڑ نوکرو خبره هم کړې وه د 50 لکه کورونو جوړولو خبره هم کړې وه د نظام بدلولو خبره هم کړې وه د مدینې ریاست جوړولو خبره هم کړې وه زما خیال دی په دې 15 میاشتو کې که موږ وګورو نو کومه ګراني چې راغله زما خیال دا ریکارډ ګراني داسې څه ته موږ نه وه لیدلې که هغه د اوړو قیمت ته ګورو که هغه د سبزو قیمت ته ګورو که هغه د بجلۍ قیمتونو ته ګورو که هغه د ګیس قیمتونو ته ګورو که هغه هر یو شي ته چې لاس لګی
دومره دغه شوي دي چې د هر چا د وس نه بار وتلي خلک په دې سوچ باندې مجبوره دي چېرې دا 2 وخته روټۍ به خپل بچو له څنګه را پیدا کوو به هغه حکومت چې چا د 1 کروڑ 9 کروڑ دعوه کړې وه په دې 15 میاشتو کې تقریبا 10 لکه خلک یې بېروزګاره کړل او اوس په فروری کې بیا بجټ راولي بیا ټیکسونو کې اضافه کوي د هغې نه پس ته به بیا تاسو اندازه به کېږي چې څومره به ګراني به راشي هغه کس چې چا وې چې د دې نورو پارټیو مشران چې دي دوی قرضې د خپل کرپشن لپاره اخلي او زه به کچکول نه ګرځومه زه به قرضې نه اخلم او IMF ته خو هېڅ صورت کې نشم تللی که IMF ته لاړم خودکشي به وکړم نن یې زمونږ سټیټ بینک ګورنر هم د IMF نه راوستلی وزارت خزانه یې IMF ته حواله کړې ده او د دې ملک په تاریخ کې ټولو کې زیاته قرضم ده واخیستله په 15 میاشتو کې 10 خرابه روپۍ یعنې د پاکستان د ټولو قرضو 50% صرف په دې 15 میاشتو کې واخیستلی او که وګورو نو موږ ته خو سرګین نه ښکاري آیا ستاسو په ژوند کې څه فرق راغی آیا ستاسو ته ښکاري چې څه نوی سکول جوړ شوي څه کالج جوړ شوي چې څه روډ جوړ شوي په هسپتال کې څه فرق راغلی نور ستاسو په ژوند کې څه فرق راغلی موږ خو په دې نه پوهېږو چې دا قرضې کوم ځای کې ولګېږي تا خو به وایي چې دا نور حکمرانان یې کرپشن لپاره کوي خو دا د هغوی به څه نه څه ترقیاتي سکیم به موږ ته ښکاري نن خو په دې 15 میاشتو کې موږ ته خو څه ښکاري نه هر خو دې ته راغلی دی چې هغه د هر دنیا والا هم پورې پوه شوي دي چې یاره دا ده سره خبرې کول هسې ډېرې نه دي ځکه چې اوس د امریکې او د ایران دا مسله چې شروع شوه نو د امریکې وزیر خارجه چې دی او وزیر دفاع چې دی د آرمي چیف سره ډایرکټ خبرې وکړې دلته ته ټلیفون مو وکړ چې په ده باندې پلان نه خرابول کېږي فایدې نشته درسره خبره کول او د وزیرانو یې دا حال دی چې شوکت یوسفزۍ صاحب وایي چې یاره فایل وړه مه خوره بی هغه ستاسو په دغه کې خو هېڅ قسمه وړه نه راویږي دا کم صورتحال تاسو جوړ کړو څوک پکې راپاسي وایي چې 2 روپۍ مه خورئ 1 روپۍ خورئ مونږ چې دا تپوس کوو چې اول دا وزیران دې دې جواب راکړي چې دوی په ځان باندې څومره سختي تېرې لګیا دي قوم ته خو دوی وایي چې څنګه سختي برداشت کړه څومره دا وزیران چې دی خپل په دې باندې عمل کوي او اوس خو خبره دې ته راغله چې زما خیال دی چې هر څه نه دغه شو پوه شو چې یاره مونږ نه هېڅ قسمه کارکردګي نشي کولی نو وایي چې یاره سکون خو یو چې دی هغه په قبر کې مېلاوېږي وزیر اعظم صاحب په دې ځان نه شي ګرځولی تا دا ویلي چې ما صرف درجه ته ورسوی دا ملک حالات په ده بدل کړمه د دې غریبانانو حالات په ده بدل کړمه تا نه به اوس دا غریبانان د دې تپوس به کوي به چې تا ولې دې قوم سره غلطه واده کړې وه تا ولې داسې خبرې کړې وې چې په هغې باندې نه باندې کولی بل خواته یې غټې سیاسي د اپوزیشن پارټیو هم چې دی د هغوی کردار هم داسې شو چې څوک په اعتماد نشي کولی هغه پارټیو چې ویل چې مونږ دومره جدوجهد کوو مونږ دا کوو مونږ دا شو چې عدالتو له یو موقع ورکړه چې سیاسي خلک ځان ثابته کړي نو زما خیال په قطار کې لګېدلي وو او دا کوشش و چې زه زیاتې نمبرې جوړې کړم او بل وایي چې زه زیاتې نمبرې جوړې کړم
هغه ووټ په عزت اوچته لاړ هغه بل چې چا وایي چې موږ دومره قربانۍ ورکړي دي او موږ دا کړي دي او موږ دا کړي دي یو ترمیم یې نشو پیش کولی په اسمبلی کې نن دې نه خو دا صادقه شوه چې موږ کومه خبره کوله موږ خو خالي حکومت یادوو خو دا ټول پارلمان چې دی سلیکټډ دی دا ټول پارلمان داسې خلک را جمع کړی شوي دي چې هغوی د عوامو خبره نه کوي هغوی د عوامو د مفادات لپاره دغه ځای کې نه ناست هغوی صرف د نور چا د ادارو مفاداتو ته ګوري او هغې لپاره صرف لګیا دي د خلکو مفاداتو لپاره نه دي لګیا مونږ ورته دا ډېر غواړو چې ټیک ده په اسمبلیو کې به نیم یاست ټیک ده ممبرۍ به راسره نه وي خو کم از کم دې قوم سره او دې خوارې سره غداري نه شو کولی مونږ به خپل کردار ادا کوو که نور څوک رواج اوچتوي او که نه اوچتوي قومي وطن پارټي به خپل کردار به ادا کوي به مونږ به اواز اوچتوو به که په دې څوک خفه کېږي چل به نه قومي وطن پارٹی قومي وطن پارٹی ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور نوجوان خیال جناب سکندر حیات خان شیرپور لیکن چې زمونږ سیاست چې دی هغه د خلکو سره تړلی دی زمونږ سیاست د عوامو سره تړلی سیاست دی مونږ د عوامو په ووټ باندې د دوی په اعتماد باندې دغه ځایونو ته رسو نو کله هم دغې شي سره بې اعتمادي نه شو کولی او دغې لپاره هر قسمه که قرباني ورکول دي او دا مثال موږ ته شهید وطن حیات محمد خان شیرپور ایښی دی چې هغه د خپل وینې قرباني ورکړه د خپل سر قرباني ورکړه خو له قوم نه وروسته نه شو ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور هغه وخت کې چې دلته کې بهر وطن ګران و دلته کې جلسې کول ګران و دلته کې سیاسي جدوجہد کول ګران و دلته کې هر طرف ته دماکې وې خلکو چې دی هغوی دلته نه لارل کړي وکړې هغوی سیاست پرېښی و یو لحاظ سره بندو کمرو کې ځان بند کړی و په هغې حالاتو کې زموږ مشر چې دی آیا قوم نه وروسته نه شو او قوم سره ولاړو صرف دې لپاره چې هغې چې دی قوم نه زه به وسله ورکړم نن که هر قسمه حالات راځي مونږ دا ویل غواړو چې مونږ به دې قوم سره ودرېږو دې پښتنو سره ودرېږو او د دوی لپاره به خپل جدوجہد خپل منډه تړه خپل سیاست په دوی لپاره به کوو نن اوس وخت راغلی دی زما خیال په دې خبرې باندې اوس هر څوک رضا دي چې دا کوم کنټرول جمهوریت په موږ باندې نافذ شوی دی دا د مسلو حل دی نشي وباسي کتل د مرزي پالیسۍ جوړې کړې د بهر نه خلک راوستل کېنول خو هېڅ قسمه دغه ونه شو بلکې زه به دا ووایم چې د دوی د پالیسۍ په نتیجه کې د خلکو په مسایلو کې اضافه شوې ده که مینه شوې اوس دا خبره ثابتوي چې څو پورې د دې قوم هغه قیادت چې هغه مخلصه قیادت وي هغه قیادت چې هغه د قوم په مسلو باندې پوهېږي هغې سره تجربه وي هغه د مسلو حل کولو جذبه هم لري هغه څو پر نی را مخامخ شي دا مسایل حل کېدی نه شي دا به هله حل کېږي چې قیادت صحیح طریقې سره موږ معاشي طور باندې ودرئ معاشي طور باندې موږ مستحکم شو زموږ معیشت ښه شي نو زموږ مسایل به مو سره حل کېږي به روزګار به هم خلکو ته بیا میلاوېږي به دغې لپاره قومي وطن پارټي چې ده هغې خپل پروګرام هم چې دی داسې جوړ کړی دی چې هغې کې زموږ د پښتنو د معاشي مسایلو حل هم شته او قیادت خو موږ سره داسې قیادت دی چې د هغې په تجربې باندې د هغوی په قاعده صلاحیتونو باندې ټولې پارټۍ چې دی متفق کېږي جناب آفتاب احمد خان شیرپور چې دی
داسې یو کردار پاتې شوی دی د هغه داسې د ټول صوبې کې ته وګورئ ګوټ ګوټ کې داسې کارنامې موجود دي چې هر کس په هغه باندې اعتماد لري نن انشاءالله دا وخت راغلی دی چې موږ پښتون قام په دې خبرې باندې پوهیږو به چې راځئ راپاڅئ د ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپور لاس مضبوط کړئ چې د پښتنو دا مسایل حل کړو ملي رهبر افتاب احمد خان شیرپور سکندر حیات خان شیرپور کارکنان قومی وطن پارٹی نعرہ شیرپور تاسو وخت نه کړم کومو ملګرو چې دا پروګرام ارګنایز کړی دی خصوصا پای کې نزار خان شو اقبال خان شو لیاقت خان شو نور کوم ټول تنظیم ګلنازک شو د ټول د یونین کونسل تنظیم د ویلیج کونسل تنظیمونه چې دي تاسو ټول له مبارکي ورکوم ستاسو ټول ډېر زیات مشکوري وه چې په دې لنډ تګ وخت کې راغلی په دې پروګرام کې موږ سره شریک شوئ انشاءالله بار بار به راځو ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د مسایلو د حل لپاره په هر وخت کې حاضر یو او انشاءالله دا پښتون قام به د ترقۍ په لاره والو ډېره مهرباني او کوم ملګري چې راغلي دي ځای پورې راغلي دي ټول مشکور یو او د زړه د کومې نه ټول مشکور یو زه جواب چې یو دعا انتظامي دعا وکړو مېلمنو ته یا الله زموږ د عمل باندې رحم وکړي او د عمل چې کوم دی ګلې ګلزار کې دا دروغجن د عمل کور کې دا کوم چې دروغ وادي کوي خدای دې تباہ برباد کړي موږ چې کوم دی نو د سید پښتنو د قیادت توفیق موږ ته نصیب کړي دا ټولې مسلې زموږ حق لګي امين Pasha.